عزیزانو یوازې روزي نیول یا ختم کول یا تراویح کول په خپل ځای ډېر لوی اجر دی. او دې سره سره به دا خیال هم ساتئ چې په دې روزه کې اسنه چې تاسو سره په خوا او په گاوند کې داسې خلک موسیږي چې داغي ماښام اذان په ټیم کې روزه ماته نه وستا خو د دنیا چارونه او چټنیانه او غند بلا ټول وړي دي او هغه په تشو بو باندې روزه ماته کینو دا ستا څومره علاقه چې دا الله بټوله په جهنم کې پیاچ. د دې وجنه زیات خیال بدام ساتي چې چرته څوک په خپل علاقه کې بیچای او پاتې نشي بیرو جماعتي پاتې نشي دا به هم خیال ساتي. رؤیت هلال کمیټي بزان نه جوړوي چې په کراچۍ کې پاس پاسمان کې په پلازو کې ناشتي او په پنځمه شپه اعلان وکړو چې میاشت ښکارا نشوه. ما ته خلق وې دا څه چل دی ما وی خبره دادا دا پښتو یو شعر دی و یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشم. یو غمی په پاکستان کې خو سړی به د هغې علاج هم وکړي او چې ټول ملک غم دی نو د علاج به د څه شي کوي. عزیزانو تاسو ولیدل چې الله رؤیت هلال کمیټي سره د حکومت پاکستان او سره د هغې عوامو خدای په شرمونو و شرمول په شرمونو و شرمول. خدا هغه ذلیل او رذیل خلق دی چې هر کال شرمیږي خو دوی په څه نه شرمیږي هر کال شرمیږي او شرمېدلی به په څه و شرمیږي او ډمه په څه شرمیږي ډمه که ته ډمې ته ډمه ووایې نو هغه خو شرمیږي نه او ډمه ده که نه نو زمونږ مثال د ډمې دی شرمېدل به په څه و شرمیږي او بیا دا دومره ذلیل خلق دی چې کال 12 میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبره راشي منځ کې وروره حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روژه ونیسو بیا د مور دویم میړه حکومت شي. نو بس خبره دادا چې ما هغه شپه ووی چې والله العظیم چې اووه ځایه مې حلال کړي اووه ځایه او ما ته یو شی حق ښکاره شي په ورډزوالي به مې که دنیا ورانېږي او که ودانېږي تو بیا میں ورته ہوئی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای چې زما مرګري او ټوله خدای می برخلافي ما ته اس پروا نشته. عزیزانو په دغه شپه د پیر په شپه باندې سورلس گوانو سورلس
سورلسو گوانو چشمدید گواہی وکړه چې موږ میاشت لیدلې ده. سلور پکې د دې سیول کوارټرو اکسیانان، درې د ریګیو، شپږ د بنو، یو د بل ځای، سورلس ګوان. اوس که ایمان در کیوی ایمان او غیرت در کی، ما د سورلسو ګوانو په خوله باندې روجه کړې ده. نو روجه کول ډېر لوی کار دی او که د یو سړي ځان ختمېده لوی کار دی. تاسو وایي ګونګیان کېږئ ما؟ تاسو ټول هم دغسې یئ، لرې کېږئ والله چې په سترګو مې بد لګئ، په سترګو. یعنی روجه نیول دومره ګران کار نه دی لکه د یو سړي ځان پانسي کړی شي. دا ډېر ګران کار دی. که تاسو پاکستانیانو کې ایمان وي او غیرت در کې وي، نو ما د سورلسو کسانو په خوله باندې روجه کړې ده او ششنجج د دو کسانو په گواہی باندې په سړي د پانسۍ حکم وکړي که نه، او پانسی کی کنا، زوړندی کی کنا، مړی کور ته راوړي کنا. تاسو خو د ششنجج نامه بیا د سوالې که غیرت درکړي او ورشئ ججای ته ورته دا فیصله دې غلطه کړې ده، د دوه کسانو په ګواهي دې څنګه سړی مړ کو، داسې ورته ووایي که نه، که تاسو کې ایمان. ته خو کچرو ته نږدې ورتېر شه چې سټ به دې د خپو نه مخکې سوځي او خپې به دې د سټ نه مخکې سوځي، یو ټکار به یې ستا دا سټ به او ګیره به دې کې چولی چولی کې او منډې به وهي. ته خو کړت وکړه، دې ملیانو ته ووایه. تاسو خو ټټ وکئ، ټټ هغه ځای کې چې د دوه کسانو په ګواهي دې څنګه سړی مړ کو، ټټ خو هلته وکړه. خو پوهېږې چې دلته مې دا د سټ رګ څوک نشي والی، نو ځکه دې د ځان نه پړانګ جوړ کو. شیخ صاحب تم په کلي کې کښېنې، مړه چا لیدلې ده، حقه روجه یې خرابه، نو خوله کې غاښونه نه ګیره یې داسې خولې ته یو هغه ورځ ویلې، بله ورځ او چې ووت شو په دې خوله کې مې داسې ویل، رګه چې درته وښیم، زه تا ته چل وښیم. دا خو د خسیانو راج دی او د خسیانو ملک دی او د خسیانو دنیا ده. زه ووایم چې سبا روژه ده، ته روژه مه که چې زه تا یو ګنټه ځوړند کم چې ستا عمر وي چې ته بیا ونه وایې چې روژه ده او که روژه نه ده. یو ګنټه دې ځوړندوم په دې کابل کې چې حکومت ټیټو او سختو چا ټت کولی شو. روژه ده، روژه ده. عرب دنیا کې وګوره، اوقاف منسټري اعلان وکړي چې سبا روژه ده، بس روژه ده، سبا اختر ده، اختر ده. دلته خو هر د ګډې دوی آزاد دی، هر سړی ځان نه د قاضي صاحب او د مفتی صاحب زوی جوړ کړی دی. اوس دې رویت هلال والا کې قسم اوس ته ماته وایي شیعاګان پکې دي، وابیان پکې دي، بریلیان پکې دي، دیوبندیان پکې دي، اهل حدیث پکې دي. دا پنځه واړه څیزونه په مرتبان کې راجمع کړي دي، نو د هغوی اتفاق راځي؟ راځي؟ کور مران شه دلته محبت خان جومات ته راغلي او ملیان خپلو کې ونښته په پرزونو شو. یو ملا یو څه وي، بل ملا بل څه وي، بل ملا بل څه، په خپلو کې ټس مار سره جوړ کړو، پرزونه یې شروع کړ. بیا د بلوچستان حکومت د هغې میاشت لیدلې وه، د هلال کمیټي سره خبرې وکړې، دوی ونه منله. زه ګواه یم
ما د شپې په 1 بجه ور سره خبرې کړې دي او ما ته ویل چې یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے میں ورتے روزے تو صوبہ سرحد کے لوگ رکھتے ہیں اٹکو پار تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہی نہیں ہے اور ٹیلی فون میں بند کو ماں ور سره کړی نو تاسو وایي چې الله پاک دې پغبر ګسترګو هغه خلق وړاندې کی چې د 1400 کسانو په شهادت د علماو په مخ کې مولانا عبداللطیف صاحب غوندې سړی پکې ناستو چې په صوبه سرحد کې په مولا دنیا کې داغه غوندې عالم وخایي صوبه سرحد کې را ټول مولیان را جمع کړي ټول دا ما غوندې کوڅډب پکې دا ټول را جمع کړي او د مولوی عبداللطیف صاحب غوندې مولا وخایي چې 14 ګوان شو ما ورته وکته مال مولوی صاحب څنګه چل دی محتل برادره اسمان کی علت یادی او چې علت وی دی یو سری شهادتم کافی دی اوس خو 14 تصل ورانه کې ما بیان په تحقیق کول مالدار دلا قوم ما ته معلوم دی یو کس پګوي کلیئر کٹ آرڈر دے د رؤیت هلال کمیٹی تصور په اسلام کې نشته تصور دا یو ډوم مچاو کړي حکومت دې د پاره چې هغه د اسلام امرا وستو رؤیت هلال کمیټي جوړه کړ دا د اسلام رؤیت هلال کمیټي زموږ د ویر د پاره جوړه اوس په ایمان وای دو وګورئ تاسو کې چې مړې وشي څوک یې لمبای دا چا ویلې تاول چا ویلې مولا علم تم رګمال کړه غوندې نو مولیان دې خوښ نه دي څنګه ته خو وګورئ مولا علم بیتن کپن والا سو ګنډي مولا جنازه مولا کی مړه پالان دي چې ورکی دي مولا صاحب راشه ویس پارا اوس مولا خدای خبر چې لاندې څنګه سپاري پته نه لګي تاسو په ایمان وای چې کوم سړی غور مولای د رؤیت هلال کمیټي چیرمن او په پلازا کې ناست یو ټلیفون ورته پروت هغه ته به ته وایې چې راشه دا زما مړی ولمبوه او به ویلی شي تصور نشي سر مولا ته به ته څنګه ووایې چې راشه زما مړی ولمبوه دین ترغه پوری دینو چې په زور جماعت کې وو په زاړه پوزي وو په زاړه ځای کې د ناستې وو دین ترغه پوری دین چې څو وخت کې اهل دین پلازو تلاړ لس او شل چتونو ته وختل الته دین ختم شو الته دین نه دی ا دنیا شو دنیا او دین متضادین چیزونه دي دا دوړه یو ځای کې نه جمع کی دا متضادین تر اوسه پورې چې دا دین را ټول دی او دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح आवाज اوري دا د غربت او د غریبۍ وجه ده کما میلا پلازو تشوا دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح بم ختم شي تاسو خیال راغی
همیشه د پاره خدمت د دین غریبی خېټې کړې اوږې خېټې کړې. تاسو وګورئ مونږ چې طالبانو ما نه یادېږي چې مونږ به غرمه یا ماښام په مړه خېټه روټۍ خوړه، نه یادېږي. خو سړه به مو خوړه او مدرسې ته به تلو. نو خدای مولیان کړو او پوی کړو په خپل دین. اوس چې خبره د تودې روټۍ او د غوړې خوروا ده، خپه نشي اوس څوک مولا کېږي نه، د سکول ماسټرګۍ ته جوړېږي مولا کېږي نه. قاضي او سلم او صدرا او میبزي او میرزاید مولا جلال دین ولون کې په دې فارغ شداو کې نه پیدا کیږي. دا یاد لرئ. ورځ مې یو طالب ته ته دوره کې سکال وی مال مسلم ثبوت ته ویلې ده ویلې نه سلم دی ویلې ده ایو ول ما ویلې دي مال دا دواړه چالي کلی دي. ول مصنف خو خدا کرا ته پته اندازه کوي. یو کتاب زویم او ما ته دام پته نشته چې دا کتاب والا څوک زه مولا شم. اوس ما چې کوم کتابونه ویلي دي زه درته د یو مصنف تاریخ ښیم. تاریخ دا څوک کم ځای پیدا و، کم ځای لوی شوی و، کم ځای سبق ویلی و، کم ځای ته تللی و. دا ګران کار. نو عزیزانو عرض مې دا و چې علم پاتې شو. حکومت مونږ ته د ونډې اچولو عادت راکو. ونډه پیژنئ؟ ونډه نه خو ته چې کوي څنګه خپويږي نه خو پیژنئ. ونډه د بوسو د کلو او د بورې او چې لا پکې خوند دپاره پوندانه م واچئ. کومه میخه او غوا چې په ونډه عادت شي او په ونډه پی را پرېدل شروع کی، هغه میخه بیا بې ونډې یا هغه غوا بې ونډې پی را پرېږدي. تاسو د کلو خلک خدا پوهېږي که نه چې بچی مړي کومه میخه او غوا چې په ونډه پی را پرېدل شروع کی بې ونډې پی نه را پرېږدي. عزیزانو د پاکستان حکومت لویه مهرباني دا وکړه چې مونږ ملیانې په ونډو عادت کړو. د اوقافو هر وزیر چې جوړیږي هغه کار بل نه سوا د ملیانو ته د ونډو کولو نه. ته به ملیانو له ونډه کې نو هغه ونډو کې یو رویت هلال هم وه، یو رویت. زه به څنګه د هغه رویت هلال په خوله باندې اعتبار کوم چې پاکستان کې 4 صوبې دي او 4 واړه رونه دي خپلو کې، که سندھ دی، که پنجاب دی، که بلوچستان دی، که صوبه سرحد دی. زمونږ دا ایمان دی چې دا ټول رونه دي د یو اولاد آدم دی. ٹھیک ده؟ لیکن کله نه چې رویت هلال جوړه ده په تاریخ کې د صوبه سرحد په شهادت هغې نه روجه کړې ده او نه اختر کړې. داسې رویت هلال له شرم نه دی پکار. دا زمونږه رویتې چې پکې ناست دي د ده دې خدای کور وران کړي. ما ته خو دې ووایي دوی که نه چې ته د رویت هلال کمیټۍ ممبر شه چې دا خوله یې ماتوم که نه. مونږ وریته ناست یو ورور هغه د ماشکي رونه د جاز ټکټ ته څوک ټینګېدی شي
د کراچۍ د پلازې هغه خو بسکټو ته څوک ټینګېدی شي. بیا ټیا ډیا پیژنئ، ټیا ډیا دا چې د رویت هلال کمیټۍ ممبر ته وایي چې دا ټیا ډیا پکې دا څه ته وایي ټیا ډیا. یا ماشکیو ډولکي ته به ګډېده، زامن ورته ویل ګډ نه شي کینی وجنو دي، ویل بچیا نه ګډېږي. ولې په غاړه ناست دی مشک ډکوي، د ډولکي اواز یې اورېدلی، ویل نه ګډېږم زه زامنو منې کړی یم. چې بیا یو ساعت تېر شو نه ګډېږم. په دې ډولکي کې که خیال وکړي کله مست غوندې تار شروع کړي، خو چې مست تار یې شروع کړ د هغه ډولکی په ځمکه راوویشتو، ویل مړه د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي. مشک یې وغورځولو او ډولکي ته په ګډېدو شروع شو. نو وروره د هوایي جهاز ټیکټ ته، ټي اے ډي اے ته، د کراچۍ د پلازې هغه بسکټو ته به د چا پلار خو ټینګ شي. او بیا مونږ چې ازلي وږي یو، مونږ خو بلکل نه شو ټینګېدی. قربان د هغه علماو نه چې چا دا دین تر مونږه پورې په اوږې خېټه را رسولی، قربان د هغه علماو نه چې د 300 کالو نه په پېښور کې واحد جماعت د قاسم علي خان دی چې همیشه د حق فیصلې د دې جماعت نه کی. واحد جماعت مولانا عبدالحکیم، مفتی عبدالرحیم پوپلزیو، مولانا عبدالقیوم پوپلزیو، دا هغه خلقو چې و به وږي او شمله به نه ټیټېده. انګریز نو خرید کړي او نه په 45 کال کې پاکستان خرید کړي دي. دا هغه علماو دا چې ډېر روټي خلاص را پاسېدلي دي، اوسې کمیټۍ جوړې کړي دي او صاحب رویت هلال یې جوړ کړی دی. نه مونږ کې که ایمانی چې تر څو قاسم علي خان جماعت ژوندی او د مفتی عبدالقیوم په خاندان کې سړی ژوندی، انشاءالله فیصلې به هم په دې جماعت کې کیږي. غازی جماعت او نر جماعت، د انګریزانو مقابله کوونکې جماعت او د پیرنګیانو د دې پرکټو مقابله کوونکې جماعت، واحد په صوبه سرحد کې دا دی. عزیزانو روجه ټیک د اتوار د پیر په ورځې صحیح روجه وه، بیا هم د چهارشنبې په شپه میاشت ولیده، ټولو ولیده، د لومبۍ شپې وه. په صدر کې وایي یو وادي ووی چې راشئ وګورئ وروڼو قیامت نږدې شو. د لومبۍ شپې ته وګوره، د میاشتې ته وګوره. د لومبۍ شپې دا میاشت ته وګوره قیامت شو، ویلې غټه ده. نو د چهارشنبې په شپه مو ولیده او 14 ګوانو ما ته د پیر په شپه ګوایي کړې وه. نو چا چې د پیر روجه خوړلې ده اب ټیک بیا قضایي راوړئ، او که دا فتوه چا ته رسېدلې وه او بیا یې روجه نه نیولې د پیر د ورځې، هغه به قضایي نه کفاره ورکوئ، یا به 2 میاشتې روجې نیسئ، یا به 15 مسکینانو له روټۍ ورکوئ. چا ته چې دا شرعي حکم رسېدلی دی او بیا یې نه دی منلی.